السلام علیکم ملګرو. د عمران خان زوی قاسم خان په امریکا کې یو انټرویو ډیره زیاته وایرل شوې ده چې دغه انټرویو په وجه باندې مسلم لیگ نون حکومت باندې یو ځل بیا راپارې لګېدلې دي. مسلم لیگ نون حکومت کچرې د عمران خان بچي احتجاج ته راځي نو یو رنګ تنقید پې کوي او کچرې نه راځي نو بیا په بل رنګ تنقید کوي. خو د عمران خان زوی په امریکا کې چې کومه انټرویو ورکړې ده ور په دې انټرویو کې چې عمران خان زوی څه ویلي دي راځي په هغې باندې ډیټیل سره خبره کوو. هغې نه پس په احتجاج باندې او د عمران خان بچو پاکستان ته د راتلو حوالې سره چې کوم اپډیټس دي په هغې باندې د ویډیو اینډ کې ډیټیل سره خبره کوو. عمران خان زوی قاسم یو انټرنیشنل میډیا ته په امریکا کې انټرویو ورکړې ده چې هغې کې په دغه انټرویو کې د عمران خان زوی قاسم ویلي دي چې زه نه سیاستدان یم او نه زه سیاستدان جوړېدل غواړم او نه زما د پاکستان سیاست سره څه شوق شته. وایي 2 کاله وشو چې ما خپل پلار نه دی لیدلی، زه اوس خپل پلار لیدل غواړم. ځکه چې پاکستان ته ځم نو صرف پلار سره ملاقات دپاره ځم. زه د پاکستان سیاست کې نه ګوتې وخم، نه مې شوق شته چې د پاکستان سیاست کې ځان انوالو کړم. ځکه چې کله د عمران خان بچي دغه احتجاج لیډ کولو حوالې سره خبرونه وایرل شو نو عمدې خلکو په عمران خان باندې تنقید کولو چې یو طرف ته کپتان وایي چې زه به مورثي سیاست ختموم. مورثي سیاست دې له ویلی شي چې پلار لیډر وي، پلار نه پس زوی شي، زوی نه پس نوسې شي، لکه څنګه چې ذوالفقار بوټو نه پس مریم نواز شوه، مریم نواز نه بېنظیره نه پس آصف زرداری شو، آصف زرداری نه پس بلاول بوټو شو، بلاول بوټو نه پس بیا بل خاندان سره راشي. داسې ګوره نواز شریف نه پس مریم نواز شوه، مریم نواز نه پس شهباز شریف ته، شهباز شریف نه پس مریم نواز شوه، مریم نواز نه پس بل د خپل خاندان سره راوباسي. نو دې له مورثي سیاست ویلی شي. نو عمران خان ویلي چې زه مورثي سیاست ختمون وي دی بیا خپل بچي ولې راغواړي. نو دلته د عمران خان زوی ویلي دي چې زما د پاکستان سیاست سره څه شوق نشته او نه پکې انوالو وم او نه زه سیاستدان جوړېدل غواړم. ځکه پاکستان ته ځم واحد صرف د عمران خان سره د خپل پلار سره ملاقات دپاره ځم. ځکه 2 کاله وشو چې ما خپل پلار نه دی لیدلی. هغه باندې قاتلانه حمله شو، هغه ټایم هغه سره زما خبرې شوې وي او د قاتلانه حملې نه پس هغه بیا جیل کې واچولی شو. هغه سره زمونږ خبرې اترې به کېدې خو داسې په ویډیو کال نه. او اوس خو ډېر ټایم وشو چې هغه سره زمونږ خبرې هم نه کېږي. نو د عمران خان زوی ویلي دي صفا الفاظو کې چې مونږ پاکستان ته د احتجاج لیډ کولو دپاره نه ځو، مونږ پاکستان ته صرف عمران خان سره یعنی خپل پلار سره ملاقات دپاره ځو. اوس عمران خان هم دا خبره پرون کړې وه. توشاخان 2 کیس و، په هغه دوران یو صحافي ته پوښتنه وکړه چې آیا ستا بچي احتجاج لیډ کولو دپاره راځي؟ نو عمران خان ورته وویل چې نه، احتجاج لیډ کولو دپاره د هغوی پلار کافي دی، هغوی صرف ما سره ملاقات دپاره راځي، احتجاج لیډ کولو ته نه راځي. چې کله عمران خان وویل زما بچي احتجاج لیډ کولو ته نه راځي نو بیا مسلم لیگ نون په تنقید شروع کړو چې خپل بچي د احتجاج نه منې کوي، په پردو بچو احتجاجونه کوي او خپل بچو باندې احتجاجونه نه کوي، لکه ډبل خبرې کوي. یو طرف ته یو رنګ، بل طرف ته بل رنګ، په یوه کې هم نه خلاصېږي. چې کله د عمران خان بچو وي چې موږ پاکستان ته درځو نو دوی وي ولې به راځي، ولې به د پاکستان سیاست کې دوی ګوتې وخي، ولې به د پاکستان سیاست کې دوی انوالومنټ کوي. دوی څه کار، دوی سره د پاکستان نیشنلټي نشته. دوی که چېرې د پاکستان ته راغله او احتجاج کې حصه اخلي موږ به دوی ارسټ کوو او اوس چې احتجاج کې څه نه اخلي نو اوس ورپسې داسې خبرې کوي. خیر په دې ویډیو کې دا اهم اپډیټس وو. د ویډیو کتلو زیاته مننه. والسلام.